یو ځل بیا هر کله ستړي مشئ په خیر راغلی هر کله راشي دا وخت تاسو اورئ د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 6.9 د امن غږ ادبي نړۍ په ادبي نړۍ کې هر ځل مونږه یو نوې فنپاره یا یو نوې موضوع راوړو پای خبره اترې کوو نن د روخان یوسفزي په نوي چاپ شوي کتاب د رڼا کور باندې خبره اترې وشوې د مختلفو دانشورانو شاعرانو ادیبانو دغه د ملګرو رائے هم تاسو واورېده. روخان صاحب نظم د جنگ او امن دا واورئ چې امن د مینې د ښایست او د رڼا نوم دی. امن د ژوند په تن کې وینه د ښکلا نوم دی. امن کل هم انسانیت لره د مینې پیغام لسرحدونو بے پروا او د هوا نوم دی. جنگ لیونتوب دی جنگ د کرکې د نفرت نامه ده. جنگ لیونتوب دی جنگ د کرکې د نفرت نامه ده. امن د صلح د وحدت او د دعا نوم دی. جنگ جهالت دی سرې لمبې دي غرغنډې سکروټې. امن د ګل خوله کې خوشبو او د مسکا نوم دی. جنگ سره وینه دي جنگ سره وینه دي د ژوند په ډډ جنگ سره نه دي د ژوندون په ډډ کې زهر نولي. جنگ سره نه دي د ژوندون په ډډ کې زهر نولي. امن د ژوند د بوټي بوټي د بقا نوم دی. او جنگ د نړۍ د هر مذهب د رنگ او نسل دښمن. جنگ د نړۍ د هر مذهب د رنگ او نسل دښمن. امن د هر زړګي ټکور د مسیحا نوم دی. او جنگ د تخریب د تباهی او د جمود ملګری. جنگ د تخریب او تباهی او د جمود ملګری. امن د ژوند د ازادۍ د ارتقا نوم دی. او روخانه غږ به د امن له ملکونو ورک کړي. روخانه غږ به د امن له ملکونو ورک کړي. جنگ که هر څو د تکې تورې شپې بلا نوم دی. روخان یوسفزی زموږ د دور یو ډېر لوی شاعر، یو داسې هنرمند، یو داسې لیکوال چې د خپل قلم په وسیله باندې د خپل قام، د خپل وطن، د خپل خاورې، د خپلو خلکو، د خپلو نظریاتو خدمت کوي. روخان که صحافي دی، که ادیب دی، که شاعر دی، په هر ډول په خپل رنګ کې لګیا دی. د خپلې ژبې او د خپل قام خدمت کوي. د براډکاسټر په حیث باندې هم د روخان خپل یو رنګ دی. د کالم نگار او صحافي او تجزیه کار په حیثیت هم خپل یو کردار دی. نو روخان یوسفزی زمونږ د دور یو لوی ادیب، صحافي او دانشور دی. د روخان یوسفزي شاعري زمونږ د دور د 21مې پیړۍ په هغه ځلنده بلنده شاعرۍ کې ده. څوک چې د خپلو نظریاتو، د خپلو جذباتو، د خپلو احساساتو او د خپلو قلبي وارداتو په زور د خلکو په زړونو کې ځان له کور لري. وخت د ټلیفونونو شوی دی، نو ځکه خبره ډېره نه کوم. دا وخت د ټلیفونونو وي، دا وخت د اس ام اس وي، دا وخت د فیسبوک وي. نو ګورو د ټلیفون په لیکه باندې اولنی ملګری اخلو چې دا وخت څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. زمونږ کوم ملګري چې ټلیفون په لیکه راځي ای تارکلی وایو. السلام علیکم. علیکم سر. وعلیکم السلام. ستړي مشئ. تاسو څوک د چرته نه؟ ډاکټر حبیب نواز خبرې کوم. ډاکټر حبیب نواز، انقلاب نور کله به د ټولو نه اخر کې راتلو، نن د ټولو نه مخکې راغی. د دې یو وجه ده جی د هاسپټل 2 په ګراوند کې ناست یم. ښه جي. بجلي نشته که؟ بجلي خو به وي، خو دا ځای ما سره یو څو ملګري دي او ډېره ښه تازه هوا چلیږي، ډېر مزیدار. او دا ورځې به ما ته یاد دي چې مونږ په یونیورسټۍ کې اوس کله سټوډنټانو نه دې ورځو نه هم ډېر خوندونه اخیسته. دا اوس زمانه یو 10 قدمه اخوا دا ریډیو پروت دی، ورسره زما ملګری اسسټنټ کمشنر نوشیره عطاالله صاحب. دا ماشاءالله ماشاءالله.
ښه جي دا کمشنر صاحب چې دا اسسټنټ کمشنر دا زمونږ سره کله سالګری ته هم راځي ښه جي د ادبي ټولنې د پوهنتون ادبي ټولنې ته هم د څو پیری ما سره درغلی او جي ماته یاد دي بالکل او تاسو ډېر ښه پیژنئ بالکل نو د زما سره په د یونیورسيټي کې داسې لارښود شانته دی ډېر ګرځي را سره ښه جي ښه او زه چې داسې لږ دی خوا شوم د اواز بیا را تنبیهږي که نه او جي او بل ورسره محمد صاحب دا انجینیر صاحب دی خو دا فلسفه ملسفه دا چیزونه یې ډېر خوښ دي زبردست بل ظهور نواز دا خو ته پېژنې سر ظهور نواز هم جی جی او د دوی هم شوق چې عباسین صاحب سره دا خبرې وکړی شي ښه خبره ده بس تاسو ټول وار په وارم خبرې کولی شئ او که تاسو یې ترجماني کوئ نو په هغې هم کار کېږي دا تاسو خبرې دو په دې ریډیو واورېدې نو که دو د خبرو شوق کوي نو دی به په ما پسې لږ دی خوا راشي جی ځکه چې زه خو نږدې ځم نه د اواز تنبیهږي بیا دغه نه کوي که نه جی او کمشنر اسسټنټ کمشنر صاحب عباسین صاحب پیشکش وکړو چې که څه خبرې کول غواړي یا محمد دیب نه تاسو دې خوا یو کس مال راشئ وار په وار هر سر دا تاسو د روخان یوسفزي دا دغه مې واورېدو جی او دا چې اول کله موږ د سپوږمۍ شپه مشاعره کړو هغه بعد دغه کې اسلامي کالج جی او نو دا کمشنر صاحب زما څنګ ته راغی خو ورته خپله خبره وکړم ښه جي ها تاسو خبره کول غواړئ تاسو دی وایي چې زمونږ ستاسو وخت ډېر قیمتي دی موږ خبرې نه کوو خو زمونږ سلامونه او دا واخلئ وعلیکم سلام الله هم خوشحاله که تاسو خپله خبره پوره کوئ انقلاب صاحب خپله خبره نو د روخان یوسفزي په دې اول دغه کې په هغې مشاعره کې راغی او دا تاسو چې اوس دا د خوشحال په دې طرحه دا دغه ویلی او که نه توبه د تورې توبه د جنګ او جی او نو دی په ترنم کې ووایي هغه ترنم اوس هم زما په غوږونو کې دغه کېږي ډېر ښایسته ترنم دی ډېره جذبه پکې زه به هغه لږ شان هغه یو دوه شعرونه ووایم ارشاد د خو هغه کومه چې اوریجنل طرحه ده هغه به ووایم مهرباني وکړئ مغل بے قدرا پختون بے ننگا تو بد تورے تو بد جنگا مغل بے قدرا پختون بے ننگا تو بل تورے تو بل جنگا تو بل تورے تو بل جنگا عباسین صاحب په دې کې تاسو زما کریکشن وکړئ توبه له تورې که د تورې دا څنګه یې توبه له تورې توبه له جنګه توبه له تورې توبه له جنګه ناس په جومات کې په نظامپور کې واہ ناس په جومات کې په نظامپور کې تسبیح په غاړه جوندر تر څنګه تو بل تورې تو بل جنګا تو بل تورې تو بل جنګا مغول بے قدرا پختون بے ننگا تو بل تورے تو بل جنگا مردان هغه چې همت ناکوي مردان هغه چې همت ناکوي د ننګ په کار کې چستو چالاک وي د ننګ په کار کې چستو چالاک وي مغول بے قدرا پختون بے ننگا تو بل تورے تو بل جنگا دا یو شعر بس پکې بل وایم جی ارشاد څوک مردان هغه چې کار د بل کا
وګړي واړه کارونه خپل کړه وګړي واړه کارونه خپل کړه مردان آغا چې کار د بل کا مردان آغا چې کار د بل کا مغل بے قدرا پختون بے ننگا تو بل تورے تو بل جنگا تو بل تورے تو بل جنگا اباسین صاحب ډیره مننه کوم تاسو مونږ ته وخت راکو او هلو ډاکټر حبیب نواز انقلاب سے مونږ تاسو ډیره مننه کوو چې تاسو مونږ سره ډیره ښکلې خبرې شریکې کړو د خوشحال خان بابا کلام مو را سره په ترنم کې شریک کو ډیر خوند یې وکړو او زمونږ د ملګري هم ډیر انتظار وکړو د کال ته ما ته ویل چې ته خو دا کال خامخا وکړه زمونږ په مخ کې خشوه الله هم ډېر خوشحال لره ټولو ملګرو ته ډېره مینه احترام او زموږ ټولو اورېدونکو ته ډېر محبتونه د فیسبوک په لیکه باندې چې کوم ملګري را روان دي په هغې کې قاضي نواز سلامونه کوي وعلیکم السلام ذاکر صاحب وایي چې های نو مونږ به ته هم وایو چې های حبیب الله خان کرکټر چې دی وایي چې السلام علیکم سر څنګه نری نری باران دی او ستاسو پروګرام انجوای کوو ډیره مزه کوي ډیره الله دې دا باران دا نری نری باران دی الله غټ غټ باران کی او د خیر دی کی خجی اقبال ملک چیرمن چې دی وایي چې ډیر ښه ډیر الله مننه خوشحاله شي الله مخاد لره ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو سلیم استاد صاحب هر کله ته وایو الله پاک عمر دراز کړه سره عزت او صحت امين امين پروګرام خو ماشاءالله ډېر ښکلی او ډېر ښکلي انداز کې پیښ کړو یو جهان مننه خوشحاله شي او ریډیو واضحه په چینارو لوړی کې صفا ریډیو رانسي زبردست باران شته کنه لوړګي کې لوړګي کې خو باران نشته خو ښه واګانی اوه ماشاءالله زبردست نو بس د تاسو ټول ټیم ته درنو اوریدونکو ته تاسو ته ډېر احترامات او عرض به قربان الله هم خوشاله کړه ډېره مننه پلیز مهرباني وکړئ د دنیا دغه دستور دی په ارمان یم واه د دنیا دغه دستور دی په ارمان یم د مزل که مزل مې دی نیمګړی هم روان یم واه مننه چاپېچل راته سور اور شو هیڅ بې حصه چاپېچل راته سور اور شو هیڅ بې حصه واه خپل اخلاص راته بلا شو په طوفان یم وای وای مننه ستا فکرونو په ما شپه ورځ ستا فکرونو په ما شپه او ورځ یو کړی ستا فکرونو په ما شپه او ورځ یو کړی هیڅ قرار مې د زړه نشته پریشان یم ډېر اعلی مننه د فراق ګریوان مې تار په تار ختلی د فراق ګریوان مې تار په تار ختلی لیونو غوندې روان په بیابان یم ډېر اعلی مننه او زه سلیم د حسرتونو په بازار کې آینه یم په ځان پورې حیران یم ډېر اعلی ډېر قدردان شي یقینا دعاګانو کې یاد وسلام ډېره مننه سلیم استاد صاحب خوشحاله شي الله هم خوشحاله لره د فیسبوک په لیکه باندې چې کوم ملګري را روان دي په هغې کې غني رحمان د کوز دیر باډوان نه ډېر اعلی باډوان یو زموږ علاقې داسې یو کلی دی چې هغه داسې په غرونه خواته دي که نه نو هغې پورې مونږ یو ځل متل جوړ کړی چې باډوان او ریډوان یعنې پخوا به په باډوان کې ریډیو نه اورېدی کېدو اوس پکې اورېدی کېږي نو دا د خوشحالۍ خبره ده عمران خان صافي وایي چې السلام علیکم اباسین صاحب وعلیکم السلام صافي صاحب حارث خان وایي چې السلام علیکم جناب عمران خاکسار ته سلامونه وعلیکم السلام او معزلی د بډبیرې نه وایي چې سلامونه نیکې هیلې او ډېر احترامات په خیرونه استاد محترم ستړی مشي پروګرام ډېر په خوند اورم او لس ځل معزلی او بډبیره راټکئ ډېر اعلی او مصعب خان وایي چې ستا د کلي نه نو سلام خو کوه که نه مصعب خانه
خجی عمران خاکسار په باره کې سوی حارث خان چې سوی خو پته ونه لګېده هیڅ یې نه دی ویلي خوشحاله شي ګورو چې راتلونکی ملګری د ټلیفون په لیکه څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستړي مشه په خیر زاید علي زاید صاحب په خیر ډېر مینه مننه په الله ګران شه بس ژوندي راته اوسئ او ډېر مینه احترامات تاسو هم ومنئ قربان پروګرام مې داسې نیمه کې واورېدو خو بیا هم ډېر ښه خوندور پروګرام او د روحاني عزیز صاحب په دغه باندې خبرې اترې وشوې جاو او ډېر ښه زموږ اتلان پکې ذکر شو صلیبراز صاحب نوم مې پکې هم واورېدلو او یقینا چې زموږ د ادب ستنې دا زموږ نه تللي دي او الله دې وکړي چې زموږ کم نه وي داسې چې تاسو یاد کړه مشران شاعران دي چې د دې مونږ قدر په دې نه کوو بالکل جی او اکثر مونږ چې کله مړه شي بیا درانه شي که نه جي جاو او نو ډېر تاسو دې راته الله روغ خوشحاله صحت په جامه لري امین سره ستاسو او باسین صاحب نن داسې لږ بې چروته غونته وم لږ وجود کې مې فرق هم خو به هر حال الله دې چروت برابر کا امین امین او خورینه مې پروګرام اوري لقمان سفیان او اکبر علي اکبر حسین زبردست او ټول اوریدونکو ته سلامونه بس دا کلام داسې دی چې د دنیا عمر په هوا تېرېږي واه ښه وي که بد وي په هر چا تېرېږي واه نو که څوک به مستي کوي د خپل یار مینه کې په غم ځپلو به تنها تېرېږي واه ډېره مننه څومره تورسرې پکې ژاړي مدام څومره تورسرې پکې ژاړي مدام د هور لمبې په پښتونخوا تېرېږي واه واه ډېره مننه واړوي مخ شیخ په نیولی غوندې واړوي مخ شیخ په نیولی غوندې زما په مخ کې چې اشنا تېرېږي واه ډېره مننه زه د بل په مخ اوښکې لیدی شم کله زه د بل په مخ اوښکې لیدی شم کله هر څومره سخته که په ما تېرېږي ډېره مننه او زاهده خپل یاران خوشحاله غواړم زاهده خپل یاران خوشحاله غواړم د غم شپې ورځې که په ما تېرېږي ډېر ښه دی ښه جون ربت صاحب السلام علیکم الله دې خوشحال لره غږ دې ډېر تت شو په آخر کې ډېره مننه خاد آبادو سے زاهد علي زاهد صاحب د فیسبوک په لیکه باندې ملګري را روان دي حارث خان سوی حارث خان خو زړه خبره ده اقبال ملک چیرمن بیا راغلی دی بیا وایي چې ممتاز ته څه دې څه لیکلي دي خو پوهېږو پرې نه الله دې خوشحال لره یار بادشاه مومند وایي چې سلام علیکم ماښام څه لیکلي دي وایي چې سرجي د ریاض کیسې نه یعنې سعودي عرب د ریاض نه ماشاء الله تاسو د فیسبوک په لیکه په ریاض کې مونږ ګورئ او د خپل وطن مینه ماتوئ نو مونږ هم ستاسو سره په مسافرۍ کې شریک یو ډېره مننه یار بادشاه مومند صاحب مصعب خان وایي چې سدي السلام علیکم امجد علي وایي چې السلام علیکم امجد علي د خیش کی بالا نوخار نه وایي د یو ښایسته شعر په تمه یو څه درته ووایم وایي چې که چرې ویني اخر څه به ویني چې ورځ به ویني او که شپه به ویني ما له د دې غمه اوس خوب نه راځي چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني هیله ده چې ستاسو به شعر خوښ شوی یار بادشاه مومند وایي چې نصیب یوسفزي د طرفه سپیشل سلامونه قبول کا وعلیکم السلام د ټولو ملګرو ګورو چې د ټلیفون په لیکه څوک دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه په خیر تاسو څوک د چرته نه خدای دې مل شاباسین صاحب خوشدل وزیر یم د شوی وزیرستان خوشدل وزیر ته ډېر هرکلی خوشحاله شه ډېره مننه باسین صاحب څنګه یې ښې د الله ډېره مهرباني فضل بس ښه وې راته الله دې راته آباد او خوشحاله ساته سره ستاسو امین امین او بس باسین صاحب ټیم دې زیات نه علامه قربان یو څو شعرونه دی غزل جی ارشاد باسین صاحب سپیشل به تاته ډالۍ وي ارشاد وایي چې عشق چې دوه میان یو بل پسې خفګان ونه کړي عشق چې دوه میان یو بل پسې خفګان ونه کړي بیا داسې مینه د بیخي اړو انسان ونه کړي ډېر ښه دی
او مننه وې دې ته به زه د محبت نه بیخي ونه وایم دې ته به زه د محبت نه بیخي ونه وایم چې ته په یار او یار په تا پسې ارمان ونه کړې او مننه وې په جدایۍ کې د مینو زندګي داسې وي عباسین صاحب په جدایۍ کې د مینو زندګي داسې وي لکه په للمو چې خدای څه د باران ونه کړي او مننه شپې قسم وکړو چې تر هغې به سبا نه شمه شپې قسم وکړو چې تر هغې به سبا نه شمه وې چې تر څو پورې چې خوږ بلال اذان ونه کړي او مننه اوس به غزل ته راځم بسیم صاحب ارشاد وایي چې دلته د امن ډیوې مړې دي په هر خوا تیاره ده او د محبت مر سر خوړلی په دنیا تیاره ده او مننه وایي هم د حیرت ننګ مشالونه پکې بل کې هر خوا او هم د حیرت ننګ مشالونه پکې بل کې هر خوا یې پښتانو زمونږ په ټوله پښتونخوا تیاره ده او مننه وایي داسې ځای نشته چې رڼا وي ورته کښېني سړی داسې ځای نشته چې رڼا وي ورته کښېني سړی په کلو غرونو ټول وطن په خریا تیاره ده او منه الله خو پرون د دې تیارو نه دی رڼا ته وتی عباسین صاحب لا خو پرون د دې تیارو نه دی رڼا ته وتی نن په هغه وزیرستان کې ولې بیا تیاره ده مننه سړی حیران شي چې په کوم لوري مزل وکم اوس سړی حیران شي چې په کوم لوري مزل وکم اوس مخ ته تیاره ده که په شا درومې په شا تیاره ده او مننه وایي د ستمونو بارانونه راورېږي په مونږ د ستمونو بارانونه راورېږي په مونږ تور تور لوګي دي د بارودو څه بالا تیاره ده او مننه وایي سپین سپین مخونه به پکې درته تک توس ښکارېږي سپین مخونه به پکې درته تک توس ښکارېږي په رڼا ورځ کې به د سپینه آینه تیاره ده او مننه یتیم بچي د پلار په قبر دا نارې کولې وی چې یتیم بچي د پلار په قبر دا نارې کولې وی چې د قبر نه راپاسې که بابا تیاره ده او مننه یو نبینه خوشدله خدای ته دا فریاد کولو یو نبینه خوشدله خدای ته دا فریاد کولو سلګۍ کړې وی چې په ما خو همیشه تیاره ده ډېره مننه خوشدل جان الله دې خوشحاله که دا ښاغلی خوشدل وزیر د فیسبوک د ملګرو سره زموږ وخت پوره کیدونکی دی د روخان صاحب د دې شعرونو سره د فیسبوک د ملګرو نه اجازه اخلو او خپرونه دوام لري روخان د کم حسن طواف ونه کو خو د دې هیڅ چا اعتراف ونه کو هلته په دې ټکي څوک نه پوهېدل ځکه ما ذکر د انصاف ونه کو ورسره هیڅ نوې خبره نه وه ورسره هیڅ چا اختلاف ونه کو او ستا د وصال د یوې شپې په تمه ما چرته اعتکاف ونه کو او چې پښتنې بدري جمال لرم ما تصور د کوه قاف ونه کو همدې سره د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو او زموږ خپرونه دوام لري زموږ خپرونه روانه ده انشاءالله تاسو موږ سره